نوم دلته راغلی دا سامری دا څوک نو اصل خبره دا وه چې دا یو منافق و په خوله باندې مسلمان او دا په دې بني اسرائیلو کې راغلی او د دې خپل نوم چې کوم هغه هم موسی ابن ظفر دا د دې خپل نوم خو موسی ابن ظفر دا څوک دا د شکار شوی دا په هغه کال باندې پیدا شوی په بني اسرائیلو کې چې په کم کال باندې فرعون هغه ماشومان وجل نو د دې مور هم داسې کار کړو ځکه مور خو په بچو باندې ډیره مشفقه ډیر زړی پی دردیږي نو چې کله دا پیدا شو نو د مور دا ماشوم پټ واغستل یو ځنګل ته یوړه او په یو ځنګل کې یو غارو الته پرې غوستلو او بس مور ورته ویلی وای پتا باندې مې مرګ پیرزونه دي چې زما مخې ته تا الاله او تا وجنی نو دی وجنه په ځنګل کې پرې غوستل زوی خدای به د حفاظت کوي نو دا مور ته واپس خپل کلی ته راغله نو دا هغه سامری دا هغه موسی ابن ظفر او سامر دا چې کوم دی د دوی د قبیلې نومو نو هغه سامری هغې ته منسوب دی داسې کار وشو چې کله دا خپل مور هغه ځنګل ته یوړو په غار کې پرېښوستلو نو بیا الله تعالی هم ډېر مشفق دی هغه خو د اویو میندو نه هم ډېر زیات شفقت لري په خپلو بندګانو نو داسې کار وکړو الله تعالی جبرائیل علیه السلام د دې د پرورش دپاره راولېږله او د دې د حفاظت دپاره نو جبرائیل علیه السلام د دې تربیت کوله او روزانه به یې وله شات او کوچ او پی دا به ولا خوراک ورکول نو دا سامری په هغې باندې غټ شو خو به هر حال څوک چې پیدایشي طور سره هغه بدبخته وي نو که هغه جبرائیل علیه السلام او فرشتي تربیت وکړي که نه نو هغه بیا بدبخته روځي دې وجې نه روح المانی څه اشعار را نقل کړي د سامری او د موسی علیه السلام باره کې نو یو شاعر وایي اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤول یعنی کله یو سړی چې پیدا شوی نه وي نیکبخته خوش قسمته نه وي یعنی هغه ازلي بدبخته وي نو هغې ته به حیران شي هغه عقلونه د تربیت کوونکو او چې کم خلک ورسره امیدونه ساتي د هغه خلکو امیدونه مات کی فموسى الذي رباه جبرائيل كافرا وموسى الذي رباه فرعون مرسل یعنی هغه موسی چې د هغې تربیت پرورش هغه جبرائیل علیه السلام کړی و یو لوی فرشتي کړی و نو هغه کافر جوړ شو وموسی الذي رباه فرعون مرسل او هغه موسی چې د هغې تربیت فرعون کړی و په مخ د ځمکه باندې هغه بدترین شخصیت او لوی کافر او لوی بدبخت انسان هغه د هغه موسی تربیت کړی و نو هغه موسی هغه مرسل یعنی رسول جوړ شو نو د دې تربیت اصل کې جبرائیل علیه السلام کړی خو بیا هم کافر جوړ شو نو دې ته ازلی بدبخت ویلی شي نو بیا جبرائیل علیه السلام د دې تربیت کولو نو دا بیا د سکارو شو دا و منافق او د په زړه کې د مخکې نه د سخي هغه محبت پروتو او دا ویلي و چې کله به ما ته موقع میلاویږي چې زه دا قوم ګمراه کړمه نو چې موسی علیه السلام کوه طور غر ته لاړلې نو د سامري ته موقع میلاو شو او دا قوم را جمع کړه او ټول یې ګمراه کړه په داسې شکل یې ګمراه کړه چې اصل کې خبره دا وه دوی خو د شپې راوتي نو د بني اسرائیلو سره هغه زیورات سره زر او سپین زر هغه د فرعونیانو د هغه خلکو نه د قبطیانو نه راخستی د واده د پاره راخستی یا اسی په سوال ته نه راخستی یا به داسې چې هغه مالدار خلکو دوی سره وای دا خزانه کې غوستلې نو دوی چې کله د شپې راوتل نو د ځان سره هغه سونا هغه سره زر او زیورات هم د فرعونیانو ځان سره راوړي نو چې دلته راوړل نو دوی سامری ورته ویل دا خو ډیر خيار سره الان کې هارون علی السلام موجودو چې دا خو د پردي قوم امانت ته وګوردي کې خیانت اون کوي او دا خو او یا خدا دې چې دا زمونږ لپاره غنیمت هم شي ځکه فرعونیان خو تباه شول نو لہذا دویم روایت دا دی چې دوی هغه سره زر چې کله فرعونیان په سمندر کې تباه شول نو دوی هغه سره زر هغه بهر سمندر راوویشتل سره زر او سپین زر هغه سامان نو هغه د بني اسرائیلو راجمع کړو نو سامری ورته ویل که دا هغه مال وي که نه چې کوم موږ د فرعونیانو نه راوړی دی یا هغه مال وي چې کوم د سمندر نه موږ راوچت کړو دا خو غنیمت دی او زموږ دپاره خو د غنیمت استعمالولو اجازت نشته نو داسې کار وکړي د سامري سره هم سونه یو غټه کندې وکنیستله او په هغې کې لړه کړل پاغي کې هغه سونه لړه کړله نو ټول قوم راغله اسونه الته جمع کړله او د ورته ویل دي سامري مردار چې کله موسی علیه السلام راشي دغه نه به تپوس کو چې اوس د سریو زرو د زیوراتو سره څه چلو کو او د سامري دومره آرامتوب کړی او د ځان سره خاوره راخستې وه هغه خاوره چې کله به جبرائیل علیه السلام دله راتلو نو په کم اس باندې مراتلو هغه اس د خپو لاندې
کومه خاوره به چې وه هغه به تکه شنه شوله چې په کوم ځای کې به هغه اس خپل قدم کې غوستو. نو سامري ته پته لګېدلې وه چې دا د جبرائیل علیه السلام په کوم اس راځي د دې د خپو لاندې دا خاوره دا ډېره کمال والا خاوره ده، ځکه هغه خاوره او هغه ځای به په هغې کې به داسې شینکۍ راوختله، په هغې کې به ژوند پیدا کېدله. نو دې وجې نه ده هم دغه اس د خپو لاندې لږه خاوره وه پټې راخستې وه د ځان سره ده ایښې وه. نو چې کله او یو روایت دا راځي چې دا بیا زرګر هم و چې کله غټ شو دا زرګر و. نو داسې کار وشو چې کله د هغه سره زر راجمع کړل په کنده کې واچول او اور یې ورپسې ولګولو. نو اور یې ورپسې داسې ولګولو چې هغه سره زر ویلې شول او د هغې نسخې جوړ شو، یا په خپله جوړ شو یا چې کم دی ده ترې نسخې جوړ کړو، ځکه دا خو و زرګر. نو چې سخې ترې نه جوړ شو نو ده پکې هغه خاوره پټه ور واچوله، کومه خاوره چې د جبرائیل علیه السلام د اس د خپو لاندې ده راخستې وه. نو چې هغه ور واچوله نو هغه سخي نه به یو اواز وته او حرکت به یې کوله، ځکه هغه ژوندۍ خاوره وه. نو ده دا کرنګې دا قوم ګمراه کړله او د سخي په عبادت کې مبتلا شول. هارون علیه السلام ډیر دعوت ورکړله چې ای د الله بندگانو تاسو سره الله تعالی څومره احسانات کړي دي، د هغې باوجود تاسو کفر او شرک کوئ. خو حالانکې بدبخته قومو د هارون علیه السلام خبره ونه منله او د سامري خبره ومنله. او دا په دغه ټیم کې 6 لکه بني اسرائیلو، تفسیر بغوی لیکلي چې 6 لکه بني اسرائیلو، په دې کې 12,000 کم بني اسرائیلو دا صحیح مسلمانانو، او د 12,000 نه علاوه چې کم دی دا 15 لکه او 8,000 بني اسرائیل دا مشرکان وګرځېدل. نو د هغې ذکر الله تعالی درته کوي.